اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سوره ما غیرتمن کورمیوال وړونه یو دی ما سید نجیب طرف نه تاسو ته ډیر دوا سلام وي. قدرمن وړونو د سیټ کې به تاسو ما سره ویډیو کسوي چې وا ایمو اهل سنت ورور کړی و او ایوا ایمو شیا ورور کومه ویډیو کړی و هغه به تاسو ورېدلی وي په سوشل میډیا باندې هر یو کس ولیدلی وي. خو زه دغه ویډیو په ذریعه ټولو خپلو غیرتمنو کورمیوالو ته یو ورته بیا یو میسیج ورکوم. وړونو تاسو به د بیګانه بل ویګا چې کوم خالد بھائی چې قرآن مجید د خپل والد صاحب راوړی و نه کومو تاسو لږ غور فکر وکړو که نه چې هغه اهل سنت وړونه دي چې هغه موسیه وړونه دي چې دا خالد بھائی د قرآن مجید د مو علاقې ته راوړی و ایدي واجه څه وه ایدي ریزن څه و. وړونو که دا ټوله کورمه راټوله شو که نه څه مو وغواړو څوله شیعه دي چېرې مو د کورمې جنسۍ نه اهل سنت وړونه ختم کو دا سوال نه پیدا کېږي امپاسبل خبره ده. د وړونو که مثال اهل سنت والا وړونه وغواړي که نه څه رسوی مو تاسې شیعهونې مثال هر طرف حمله وکړو د شیا به مو کورمې جنسۍ کې ختم کړو دا امپاسبل خبره ده. وړونو زه نه پوهېږم چې یو کس د امن دپاره قرآن مجید راوړی و هغه غواړي چې کورمې جنسۍ کې امن راشي او چې مو کوم غیرتمند کورمیوال دي مشران دي خدای آباد لره خوشحالي لره هغوی 99% کوم ایمو مشران دي هغه ته خالد بھائی ته مثال غوږ یې ورکړي مینه وکړه محبت یې ورسره وکړو ویلي چې هغه پیغام کې ډېره زیاته مینه محبت و و هغه کوم کلام الهي راوړی و هغه کې یو خیل ته خوند و یو مثال داسې مینه وه چې هغه هر یو سړي هر کورمیوال خالد بھائی مطلب په خپلې سینې سې ونیوللو. نه زه دغه وړونو ته یو سوال کوم وړونو هېڅ کله که نه جنګ چې کوم دی هغه د یوې مسلې حل نه دی. وړونو که مو کوشش کوو چې مو اهل سنت وړونه ختم کړو یا اهل سنت والا کوشش کوي چې مو شیعه ختم کړو نه وړونو دا امپاسبل خبره ده. نو یوې ځای کې چې که مثال تاسې خپله سوچ کوئ چې قبر مې یو زنده مې یو علاقه مې وه رهنه سهنه مې وه هر څه مې یو نو بیا په کار دی مو تاسې ویلې داسې یوه بل سره اتفاق و اتحاد کې وخت نه تېروو په یوه وړې مسلې باندې ویلې تاسې مو مثال هغه ته د مذهب رنګ ورکوو ویلې تاسې مو هغه ته د شیعه او سني رنګ ورکوو که یو مثال یو شیعه کس مثال یو نیم حرکت کوي په کار دی ټوله شیعهونه پڅېږي چې ته دا غلطه کوې او کوم اهل سنت ورور چې یو نیم غلط حرکت کوي په کار دی مو ټوله اهل سنت وړونه ورنه پڅېږي چې دا کوم څه ته فساد جوړوي دا غلط کوي. وړونو که د خالد بھائی یو زه څه بار بار تاسو ته یو میسیج درکوم که نه مو صرف اور صرف هغو کونډو نه هغو بورو نه هغو وریارو خویندو ته مو سترګې غړوو که نه چې کوم اوس په چنار کې حالات جوړ شوي. وړونو تاسې ته که سم په اخ قرآن مجید وي ما ته تاسې وښیوي چې کله کومې خونې کې یتیم پیدا شي که نه یا هغه تره یا هغه رشته دار کوم ساعته پورې هغه سپورټ کړی دی هېڅ کله یا مثال مرګه ساعته پورې وړونو یو یتیم یو غریب یو مسکین چوک سپورټ نه کوي. ویلي چې اکثر به تاسې لیدلي وي چې هغه چې مو خپله خلخانه دی زه خپلې خلخانې سې نشم رسېدی تا هغه به څه وکړم نو ویلي مو تاسې داسې ماحول جوړوو چې موږ کورمې کې بیا یتیمان پیدا شي موږ کورمې کې بیا میندې بورې شي موږ کورمې کې بیا یمو خویندې کونډې شي بورې شي ویلې داسې مطلب ماحول جوړوئ ویلې تاسې داسې ویډیو شیر کوئ چې هغه ویډیو شیر کولې وجې نه بیا د کورمې ماحول خرابېږي. یمو اهل سنت والا کوم مشران وړونه دي هغه لګیا دي یمو اهل سنت یمو شیعه کوم وړونه دي یمو مشران دي هغه لګیا دي امن و امان مطلب راوستلې کوشش کوي او تاسې وانې به داسې ویډیو شیر کوئ چې هغه کوم محنت کوي کوم تکلیف کوي هغه تاسې بیخي مطلب خاورو سره میلاو کوئ.
نو زه دغه ویډیو په ذریعه خپل ټولو کورمیوالو مشرانو ته او خاص طور باندې چې څومره هلته مو انتظامیه دی که نه هغوی ته زه ریکویسټ کوم چې کوم یو کاست فیسبوک باندې مطلب فساد خبرې کوي، کوم کاست فیسبوک باندې مثال داسې ویډیو شیر کوي، هغه ته د قانوني کاروایي وکړلی شي، هغه ته داسې سزا میلاو شي که نه چې هغه بیا خپل پیج نه خپلې داسې ویډیو شیر نه کړي چې مثال هغه نه د موږ کورمی امان خرابېږي. وړونو تاسې داسې ویډیو ویلې شیر نه کوئ چې تاسې وکسه اوسه پورې تاسې موږ په راچینار کې چېرته میډیکل کالج لیدلی دی، اوسه پورې تاسې موږ په راچینار کې چېرته یونیورسټي لیدلی دی، اوسه پورې تاسې په راچینار کې چېرته ښه سپتال لیدلی دی، تاسې دغه په باره کې ویلې ویډیو نه کوئ، تاسې دغه په باره کې خپل اواز ویلې نه اوچتوئ. څه مثال هلته سپتال راشي، مثال هلته کیډیټ کالج راشي، هلته میډیکل کالج راشي، هلته یونیورسټي راشي، هلته مثال تعلیم نوره مخکې لوړ شي. پکار دی داسې امن خبرې وکړئ، پکار دی داسې میسیج خپل حکومت ته وکړئ چې مثال خپل حق وغواړئ. تاسې اوسه پورې وکسه مطلب پسمنده علاقې ته وکسه خرو مطلب موټروي لوړې ښکلي ښکلي روډونه جوړ شول، هر څه جوړ شولو، ایمو مثال اوس ضلع شوه، صحیح دی. تاسې روډونه وکسئ، ایمو روډونه په روډونه دي، تاسې مو مطلب سپتال وکسئ، سپتال په سپتال دی، مثال تاسې کلیجونه وکسئ، کلیجونه په کلیجونه دي. په کال دی مو تاسې هغه ځای کې چې کوم ایمو حقوق دی هغه وغواړو، نه څه مثال دا شیعه دی دا سني دی. و اکثر به زه قسم کمنټو کې شیعه کافر، اکثر به زه قسم تو سني کافر، او هلته تاسې ته دا پاتې شته دی چې د کافر د یایي چېته تاسې ته کافر ډیفینیشن شته. کافر اخت یایي چې هغه لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه نه یایي، علی ولی الله کلمه نه یایي، اخت کافر نه ویلی شي. یو طرف د لا اله کلمه یایي، محمد رسول الله کلمه یایي، بل طرف د علی ولی الله کلمه یایي، دا بیا کافر چوک شول. وړونو ویلې تاسې خپلو منځو کې کاشیه کافر فلانه کافر، دا اوس کار شو، دا انسانیت شو. که مو لګیا یو مو د مثال د مینې محبت پیغام خلکو ته ورکوو، یو خالد لګیا دی ورور خدای خوشحاله باد لره چې هغه قرآن مجید راوړی و د مو علاقې ته، هغه صرف اور صرف مقصد دا و چې کومې دوباره ایمو په راچینار کې میاندې بوري نشي، دوباره ایمو په راچینار کې خویندې کونډې نشي، دوباره ایمو په راچینار کې میاندې بوري نشي، خویندې بې وروره نشي. د جنگ ارڅ مطلب جنگ حل دی، تاسې مو ته وایو هیڅ مسلې حله جنگ نه دی. وړونو که مثال هغه ځای کې په هزارها جنګونه وشي یا که نه اخري به مثال وړونو مو تاسې به ټوله اتفاق کې کینو دا مسله به په خبرو حل کېږي، دا مسله به په جرګو حل کېږي. نو زه دغې ویډیو په ذریعې خپلو ټولو غیرتمنو چې څومره مو میډیا والا کسان دي که نه هغوی ته زه سوال کوم، لاسونه ورته نسم، خدای ته وکسوئ، رسول ته وکسوئ، امام ته وکسوئ، تاسې ته د خپل خدای وحدانیت قسم وي، تاسې ته د رسول الله رسالت قسم وي، تاسې ته د مولا علی قسم وي، تاسې ته د بیبي فاطمه بنت رسول الله قسم وي، تاسې ته آل محمد قسم وي. او اهل سنت وړونو د تاسې ته د خپل اصحابانو قسم وي چې تاسې د صحابه ډېر مینې محبت سمانوئ، تاسې ته د هغوی قسم وي، خدای ته وکسو، رسول ته وکسو. او شیعه وړونو او سنیانو وړونو دا خامخا فساد ما جوړوئ، خامخا داسې ویډیو ما شیر کوئ. که مثال تاسې ته چوک ویډیو شیر شي یا که نه تاسې مغه ټایم نه هغه ډیلیټ کوئ، دا میډیا ته ما ورکوئ، دا فیسبوک ته ما ورکوئ. نو وړونو پلیز چې زموږ کوم شیعه علما دي، زموږ مشران دي چې هغوی لګیا دي، هغوی د کوشش کوي چې امن امان، او زموږ اهل سنت وړونه چې کوم علما لګیا دي، کوم مشران لګیا دي چې کورمې کې د امن او امان کوشش کوي، پلیز دا ما خرپوئ، پلیز هغوی ته مقاور کوئ چې هغه ځای کې مثال خروخ کورونه وشي، هغه کورونه وشي چې هغه کې کورمې پیدا وي، هغه کورونه وشي چې هغه کې د کورمې ناموس د عزت مطلب محفوظ وي، نه چې د مو عزت د مو ناموس او د مو تورې ساري ته هغوی ته نقصان میلاو شي، ایمو خویندې ایمو میاندې بیا بورې نه شي. نه انشاءالله زه ټولو غیرتمنو نه دا امید لرم چې څومره زموږ کورمې مطلب اهل سنت وړونه دي، اهل شیعه وړونه دي، د موږ په دغه میسیج کې د امن پیغام کې هغوی موږ شانه بشانه ودرېږي. خدایا زموږ کورمې جلسه کې امن راولې، خدایا زموږ کورمې جلسه کې کوم شیعه وړونه دي، زموږ سنیان وړونه دي، خپلو منځو کې وړونه وګرځئ. وړونو ډېره مننه، خوشحال اوسئ، آباد اوسئ. خدای زموږ کورمه همیشه دپاره محفوظه لري. وړونې ما طرف نه تاسې ټولو غیرتمنو ته ډېر ډېر د سلام وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.